تاسو سوال لازم جواب وکړم مته پته ولګي هر حال حافظ دی موږ ته دواګانې هم کوم څه خپه کېږي دي نو موږ دواګانې ورته کوم هر ښه کار والا ته موږ دوا کوو او ګیله به دې کوو پوجیانو نه به هم ګیله کوو کو خپه کېږي پولیسو نه به هم ګیله کوو ګیله به دې کوو ګیله روڼه نه کوي د سیاسي خلکو نه به هم ګیله کوو کنځلې هېڅ چاته نه کوو موږ ته څوک کنځلې کوي زه دې مولانو ته هم لیوني کېږم مولانو خدای خاطر وکړئ مولانو د کنځلو جواب په کنځلو مه ورکوئ په شیخ ادریس صاحب پسې یو چا کنځلې کړې دی خو پیسې ګټي اوس یو مولا لګیا دی نو داسې کنځلې ورته کړې دي چې هغه په کتاب کې نشته نو پتا کې په هغه کې څه فرق شو تو ولې کنځلې کوي خو کوي کنځلې مه کوئ کنځلې موږ حنفیان یو موږ دیوبندیان یو موږ محمدیان یو موږ نه د کنځلو جواب مشرانو کنځل نه دي ښودلي موږ ته سبق ښودلی امام ابو حنیفه رحمه الله ته چا کنځلې وکړې هغه ورته ویې لکه د خپلو مټو طاقت لرم چې ستا نه بدل والم او پاس مې هم دومره تعلق شته چې هغه ته مې ووایي نو مرۍ بدله ماته کړي خو واوره زه کو د قیامت په ورځ جنتي شوم او الله ماته وي چې نعمانه زه جنت ته زما دې د الله په نوم قسمي چې زه به هغه جنت ته هله ځم چې تا ځان سره بوځم ما ته به یو سړی کنځلې کوي زما استاد ته به کنځلې کوي زه به ورته کنځلې کوم ما ته به یو سړی کنځلې کوي زما استاد ته به کنځلې کوي زه به یې بچی حافظ کوم زه به یې بچی عالم کوم زه به یې رور حافظ کوم زه به یې لور عالمه کوم دی به ما ته کنځلې جواب راکوي زه به ورته د قرآن جواب ورکوم زه به ورته د علومو جواب ورکوم ګټه به د چای ګټه به زمونږ انشاءالله ګټه به زمونږ او د دې خلکو جبې مونږه کټ کولی شو د دې خلکو جبې مونږه غوسولی شو د دې خلکو جبې سترګې مونږ وښکلی شو د دوی لاس مونږ کټ کولی شو مونږ هغه مولان نه یو د پخوانۍ زمانې واورئ په سوشل میډیا والو مونږ د هغې زمانې مولان نه یو مونږ چې مشرف غونده کې سړی ته سترګو کې سترګې اچولې مونږ تا سترګې وښکلی شو مونږ ستا لاس کټ کولی شو خو ته نادانه یې ته د غیرو په اشاره روانې ته د قادیانانو د پرویزیانو په اشاره روانې زه نه غواړم چې زه تا له هغه جواب درکم زه به تا دپاره دعا کوم او کوم یې وغوښته سعودي عرب لرې نه دی ملیشیا لرې نه ده زمونږ لاسونه ډېر اوږده دي زمونږ دا لاسونه ډېر اوږده دي زمونږ روحاني لاسونه ډېر اوږده دي قسم په خدای کو یو ګنټه دی ژوند تېر خو موږ نه غواړو موږ امن والا خلک موږ سکون والا خلک موږ پیغمبري امتیان یو موږ محمدیان یو زمونږ جانان د چې بچا کنځلې کولې ابه د کنځلو جواب په کنځلو نه ورکوو ابه د کنځلو جواب په دعا ورکوو ته په ثوابۍ کې یو ایسچو یا ډي پي او تللی وی انډر پلی به څوک نه کوي زنانه به یوازې بازار ته نه راوځي رشوتونو اډې بندې کړې یو دینداره ډي پي او په دیر کې و چې ځان سره په کور کې او په ګاډي کې کفن یې خیو او پلار ته ویلي و چې دا کفن دی زما سره ما دپاره به تاسو کفن نه لئ زه د حکومت سره دوکه نشم کولی زه به امن راولم بدماشان یې نیولي وو بدکرداره یې نیولي وو ظلمونو والا یې نیولي وو علاقه یې پاکه کړه ستاسو په ثوابۍ کې چې دا واقع کوله نو ستاسو د پاکستان د خیبر پختونخوا د مدینې د ریاست گورنر وی دا خو د طالب د پولیسو په جامه کې طالب دی ولې چل څه کوي امن غواړي سکون غواړي د خلکو ګاډي محفوظ کول غواړي د خلکو ناموس محفوظ کول غواړي ګناه یې څه دی بدل یې کو ثوابه خلک راووتو بیا یې به حل کو نو راځئ زما د زړه درد دا دی چې په خاندان کې یو مولا کا یو حافظ کا دا یو حافظ به څه کار کوي آخرت کې به در سفارش هم کوي
خو په دنیا کې به د نکاح کوي، جنازه به کوي، کویدنه به کوي، مونځ به درله کوي، سبق به درته وایي، تعویض به درته ښیي، دم به درله کوي. د دې مولا دا کار دی. الله مو دې دنیا ښایسته کا. دا ټوټه پوټه خبرې مې ته وکړې، خو درخواست نه کوم چې زما دا خبرې په وا نه ورئ. زما دا خبرې اړه ته کوزي کوي. د نن نه د علماو سره تعلق جوړ کړئ، د منبر او د محراب او د دیوال سره تعلق مه جوړوئ، د مولا سره تعلق جوړ کړئ. الله به محافظان عالمان کی. اوس تاسو ځان ته بلبونه لګولی دي، وګوره یو ځای داسې دی هلته به د بلبونو بندوبست نه وي، هلته به د رڼا بندوبست نه وي، هلته به د بجلۍ او د سولر بندوبست نه وي، هلته به ځان سره د اعمالو حسن وړې. که د اعمالو حسن د ځان سره وې نه وړه، که ته خورې که ته مورې، په کولاو غوږونو واوره، فریاد درته کومه، سوال درته کوم، که ته نوجوان یې او ټک ټاکو لا بد نظرۍ لا د بد نظرۍ او سرکشۍ انتها ته رسېدلی که نه، دومره یاد ساته قبر کې به ته یوازې ګوره، ستا د پل ورو لایق به تا سره نه او دا دومره بې وفا دنیا ده ښه. دوی به یې د دې ځای نه اوچت کي، هلته به دې خاورو کې ومنډي که نه. د کومو دوستانو د خاطره چې تا الله خفه کړې، دا دوست به هم در نه واپس راځي. ستا خپل سکه پلار به تا نه واپس راځي، ستا په وینه شریک زوی به تا نه واپس راځي، ستا خپله ښځه، ستا خور، ستا لور اب هم تا نه په کور کې پاتې شي، یو ساعت به وجاړي. ورشئ د مړي په کور کې بیا تاسو وګورئ ښه، د مړي د کور خلک په دویمه ورځ باندې، په درېیمه ورځ باندې خپلې خنداګانې کوي، خپلې ګپې شپې لګوي، پروا هم نشته دی چې زموږ کور ته ملک الموت راغلی و. مخکې به خلکو ویل اله ټي وي د بړستنو صندوق ته کوز کوي، ګاونډیانو کره مړی شوی دی، بله ورځ په یو کور کې مړی پروت و، په بل کور کې واده و، صاحب هغه په ډولکو راکېښودي و. ښه زه د بیان نه واپس را روان وم، بار خلک را جمع شوي دي، یو ګڼه ده. ما وی څه چل دی؟ ما وی څه چل دی؟ وی دلته غم شوی دی. ما وی الله دې مغفرت نصیب کي که نه. خو ما ته وی مولانا صاحب ډېر غمجن یو، پریشانه یو که نه. دې ګاونډیانو ته هم ډېره زاري وکړه، ډېر مینت هم ورته وکړو چې دا ډولکي باجې لږ بند کړي، په ما باندې غم دی، په ما پریشانی ده، زه خفه یم، زړه مې سوری سوری دی که نه. وی دی راته په جواب کې وایي چې په تا غم دی نو زه څه وکړمه؟ دا خوشحالي خو په زندګۍ کې کله کله نن په ما خوشحالي راله نو تا راته د ځان نه بزرګ جوړ کړی دی. زبړه چېرته جومات کې کښېنه، په موږ باندې زموږ خوشحالي مه وروس کور کوه، زه چېرته جومات کې کښېنه. دا د مسلمانۍ معیار نه دی. مسلمان داسې نه و.